روایتي لوبې د هرې سیمې د روایاتو او کلتور امین وي او چې د کومو علاقو اوسیدونکي د خپلو روایاتو او کلتور سره مینه لري هغوی تر ابده د خلکو په زړونو او فکرونو کې ژوندي وي. همدغه رنګ د تحصیل مندڼ سیمه په روایاتو او کلتوري نښو مړه سیمه ده. کبډي د تحصیل مندڼ روایتي لوبه ده او هر کال یې په دې سیمه ټورنمنټونه کیږي. لکه د نور کله په شان سخت کال هم د کمالزو په خاوره سورا ګراوند باندې د ضلع ثوابې او د تحصیل مندڼ ضلع بونیر ترمنځ د کباډي روایتي میچ وشو. په روایتي میچ کې د ثوابې ټیم د مندن ټیم ته ماتې ورکړه. د روایتي لوبې مشر میلمه سابقه امیدوار پی کې 22 او د پی ټی آی سابقه ضلعي جنرال سیکرټري عبدالکبیر خان ایډوکیټ وو. په اختتامي تقریب کې ناظم وی سی کوګا جاوید خان لیاقت خان فضل کریم امازه جنرال کونسلر وی سی سورا فتح البشیر حامد علي شاه او د کبډي سابقه لیجنډ پلیئر ډاکټر اختر علي نه علاوه تماشیانو ګډون کړي وو. راغلي میلمنو په کلاړیانو کې ټرافي او انعامونه تقسیم کړل. غټه ټرافي د ضلع ثوابې کپتان تیمور او وړه ټرافي د مندن کپتان محسن رسول ترلاسه کړه. اختتامي تقریب ته عبدالکبیر خان ایډوکیټ جاوید خان لیاقت خان فضل کریم امازه حامد علي شاه او فتح البشیر خطابونه وکړل او د لوبو په اهمیت یې رڼا واچوله. مقررینو وویل چې ځوان کول د نشو او تماشو نه د بچ کولو لپاره داسې رنګه لوبې ضروري دي. مقررینو وویل چې داسې رنګه لوبو سره په ځوان کول کې د صبر او برداشت ماده پیدا کیږي. هغوی زیاته کړه چې د پرامنه معاشرې دپاره د لوبو میدانونه آبادول پکار دي ځکه چې دې سره امن مینه او بهچاره سیوا. په دې موقع عبدالکبیر خان ایډوکیټ وویل چې ډېر ژر به د کوګا نه کوز ناوګۍ او ناوګۍ نه تر ملاسر پورې د روډ افتتاح کوو او کار به پرې شروع کوو. په دې حوالې سره به زه صرف دا ووایم چې د هوښیارانو وینا ده چې د کومو ملکونو ګراونډونه آباد وي د کیل کود میدانونه آباد وي نو د هغې ملکونو هسپتالونه به ویران وي. د وینا مقصد دا دی چې کیل کود یو مثبت سرګرمي ده. دې کې چې سړی مشغول نو د ډېرو لوفریانو نه د فضول ګرځېدو نه د جنګ جګړو نه او د ډېرو بدو خبرو نه په اماني. دغسې جسماني طور د صحت لپاره د ورزش په شکل کې نو هسپتالونه به ویراني. خو د دې نه علاوه چې یوه غټه خبره د کیل کود د میدان نه موږ زده کوو نو هغه دا ده چې سپورټس مین سپیرټشپ. د سپورټس مین سپیرټشپ مطلب دا دی چې د ګټې په صورت کې د یو حد کې دننه خوشحالي کول او د بیداد په صورت کې مایوسه کېده هرګز نه. نو دا داسې یو سبق دی چې موږ ته د دې کیل د دې میدان نه میلاویږي. عزتمندو مشرانو دا خو سیاسي میدان نه دی. مختلف سیاسي پارټو مشران عزتمند زمونږ ناست دي. سیاسي خبرې زه کول ډېرې نه غواړم خو چونکې زمونږ تعلق پاکستان تحریک انصاف سره دی زه ځان د عمران خان یو ادنا غونډه کې سپایي د عمران خان یو ادنا غونډه کې ورکري صاحب ومه. عمران خان په خپله د دې کیل کود د میدانونو نه وتی دی. نن چې کوم صورتحال په ملک کې جوړ دی په ملک کې جوړ دی او کومه په بېعزتۍ او په بې شرمۍ باندې دې عمران خان د اقتدار نه لرې کړی دی نو بطور یو پښتون بطور یو مسلمان دا زمونږ فرض جوړېږي چې هغه سره شانه بشانه اوږه په اوږه باندې ودرېږو او د غیرت او د پښتو تقاضا دا ده چې یو ځل بیا په 2/3 اکثریت سره موږ هغه راولو. عزتمندو مشرانو دا زمونږ یو ډېره غټه بدقسمتي ده. دا ثوابې والا زمونږ وروڼه دي. موږ د دوی نسبیان یو. دا دلته که کمالزي دي نو تاسو خپل د مردان نه تپوس وکړئ غیرت او پښتو خلک ستاسو نه زده کوي. که کوګا دی زمونږ نو رزلټ دي د ثوابۍ نه راغلي دي. هغلته تاسو تپوس وکړئ عمران خان چې کله امیدوارانو درولي هغې پې لبیک وړلی او په دویم ځل یې منتخب کړي. اوس په تاسو ګورئ چې په درېیم ځل به یې منتخب کړي انشاءالله تعالی. خو د مندن دا یو بدقسمتي چې یو ځل نه هوښیارانو هغه متل وي هوښیار خلک په موږي باندې یو ځل ټکره خوري. زمونږ دا څلورم ځل دی چې ټکرې پې خورو. عزتمندو تاسو خپل د دې روډ حالات زار ته وګورئ. د امبیلیټو خانانو ډیری روډ یا کوګاټو ناوګۍ روډ دغسې نورې مختلفې مسلې. زه چې خبره وکړم اکثر ما ته خلک وایي په دې کامنټس کې وایي ستا والد صاحب هم MP پاتې شوی دی. زه وایم زما والد صاحب 15 کاله MP پاتې شوی دی. ته به یې کړي یا به یې نه کړي بلکې د کولو تپوس زمونږ ډېر عزتمند مشران د بار کلو نومونه راته نه علم د دې کلي به وایم.
میر سلطان باچا زمونږ قابل قدر مشر دی، ریدي خان باچا زمونږ قابل قدر مشر دی. تپوس ته وکړئ چې دا سړکونه د امبېلې نه چې را روان شوي دي دې ټیکهدارانو هغه وخت کې دا د چا د فنډ نه شوي دي؟ دا د حاجي جمشید خان د فنډ نه شوي دي، کله چې اگر چې هغه د اپوزیشن ایم پی ای و. دغسې د بجلي ستنې که شیرا ته رسېدلي که باډیر ته رسېدلي 27000 پولونه په هغه وخت کې شیرپاو خان مرکزي وزیر و 27000 پولونه موږ دلته تقسیم کړي دي. خو که ایز هم نه کړي نو دا ته زه په قرآن باندې وایم او تاسو تسلي کوم چې کم از کم کرپشن به یې نه کړی. هغه خلک چې موږ او تاسو پېژندو چې پرون یو جامه کې ګرځېدو، خو چې یو ځل دغې اسامبلۍ ته لاړ شي او 15 کالو پس نو د هغې هغه شان شوکت بدلي. دلته زه د یو مندڼ د بچي د دې خاورې د بچي په حیثیت باندې ستاسو د یو ورور په حیثیت باندې دا دعوه کوم چې چېرته هم د دې مندڼ د عزت خبره راغله موږ سودابازي نه ده کړې د دې علاقې. عزتمندو ما سره په ننګ ودرېږئ، په غیرت په را سره ودرېږئ. انشاءالله تعالی دا علاقه ډېره وروستو پاتې شوې ده. تاسو وګورئ دوو حلقو کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو نو هغلته په کړاکړ کې سورنګونه وځي، کالجونه جوړېږي، میډیکل کالجز جوړېږي، یونیورسټیانې جوړېږي. او زما او ستا امبین روډ چې کوم دی، کوګا ټو ناوګی روډ، امبیلا ټو نګرې روډ، د دې لپاره به زه سوالونه کوم. الحمدلله د دې موقع نه فایده لمه. بله ورځ د زیارت په ورځ باندې زمونږ غازي ورته زه ځکه وایم چې 35 روپو لیله ته ورکړله او د عمران خان مرګستیا نه ده پرېښې شیر اکبر خان. تاسو د روډ باضابطه منظوري شوې ده کوګا ټو ناوګی چې روډ چې کوم دی د زیارت په ورځ باندې به د هغې باقاعده افتتاح کوو. او که په 2 هفتو کې کار پې شروع نه شو نو بیا به موږ د سیاست نوم نالو. دغسې امبیلا ټو نګرې روډ چې کوم دی انشاءالله تعالی د زیارت په ورځ باندې دې ټایم ته د ماښام نه وروسته ځکه چې د لو لور ورځې دي ګرمي ده نو انشاءالله تعالی د هغې باضابطه افتتاح به کېږي. داسې یو خبره ده چې د ثوابۍ چې ده نو دا د ثقافتونو مور ده، دې ته د ثقافتونو مور وایي. په ثوابۍ کې د موخې لبه یا بله لبه یا ټولې تاسو چې کومې ګورئ دا په ثوابۍ کې تر اوسه پورې ژوندی دي. نو د ثوابۍ لکانو ته بیا موږ ډېر دغه په دې وایو چې دا داسې کچه عمره لکان دي دونه په پرشر کې دي لبه وکړه. بیا هم زه د دې ډېره غټه شکریا د خپلو مندڼ د کلاړیانو مه ادا کوم او د ثوابۍ مېلمنو ډېره شکریا ادا کوم. او دغسې چې دا میدانونه آباد دي انشاءالله تعالی د ملګري چې ووي دغسې به منشیات ختمي انشاءالله بیا لپاره داسې پروګرامونه چې مرکز کېږي نو موږ به ټول خوشحاله یو. ډېره مهرباني او د ثوابۍ ملګرو ته بیا سلام بیا سلام. زه د ارګنایزینګ کمیټې ډېر شکر گزار یم او زه بالخصوص د ثوابۍ غیور پښتنو پښتونپاله پتپاله پښتنو ته د مندڼ خاورې ته په راتګ باندې د کمالزو د پښتنو د طرفه د ټول مندڼ د پښتنو د طرفه په خیرالي وایم زموږ ډېر زیات ستاسو شکر ګزار یو. ډېر ښه پرفارمنس مو کو، زه تاسو له داد در کوم او انشاءالله دا د ورورولۍ نښې دي، دا د امن نښې دي، دا د محبت نښې دي. انشاءالله دا ورورولي، دا محبت، دا مینه دا به د یو بل سره انشاءالله جاري ساتو. ستاسو د راتګ مونږ یو جهان مننه ادا کوو. وخت ډېر کم دی، د مانځه ټیم دی، بانګ بوم ووایي، مشران به خبرې کوي. بس یو مختصر میسیج زه دې نوجوانانو ته دا څومره نوجوانان چې نن په دې پنډال کې موجود دي زه دوی ټولو ته خراج تحسین پیش کوم چې په دې اوسني دور کې چې زمونږ په دې معاشره باندې د منشیاتو د مغرب د سوشل میډیا یو یلغار دی. په دې وخت کې هم هغوی ماشاءالله دومره ټیلنټ ساتي چې دا دومره مجمع راجمع کول، دا خلک انټرټین کول. دا یو ریکویسټ تاسو ټولو ته کوم لکه څنګه چې زمونږ په دې معاشره کې مونږ یو مهم چلو د منشیاتو خلاف هم دغسې انشاءالله مونږ پښتانه یو که د ثوابۍ دي که د پېښور دي او که د خیبر دي انشاءالله خپل ورورولي به بحال ساتو. د پښتنو په نوم چې کوم بلیم دی، کوم د پښتنو چې کوم مونږ ته خلک وایي چې یاره دا جاهله خلک دی نو انشاءالله دا به دې دنیا ته ثابتو، دا به دې نورو قومونو ته ثابتو چې همدغسې څنګه مینه چې مونږ د لوبو سره لرو چې دغه مینه انشاءالله مونږ د قلم او د کتاب سره هم وساتو انشاءالله او خپل دا ورورولي د امن او د محبت دا په مخې ته بوځو. ډېره شکریا، ډېره مهرباني. همدغسې مقابلې په کرکټ کې، په کبډۍ کې، د دغې نه علاوه دا موږ له د تعلیم په میدان کې، په هر میدان کې زمونږ نوجوانانو له پکار دي چې هغوی مقابله کول زده کړي او مقابله
کولی شي. نار ثوابه ټیم ته زموږ مبارکباد ورکوم او د مندن ټیم هم ډېر د ښه کیل مظاهره وکړه او ډېر د صبر نه کار واخیستو. که چېرې زموږ د مندن له طرف نه داسې څه غلطي د ثوابه سره ټیم سره راغلي د هغې ستاسو ټولو نه زه معافي غواړم. او څنګه چې د ثوابه زموږ د مشر وي چې زه د ورورۍ غرض یم دا کشاري انشاءالله تعالی آینده لپاره به موږ یو بل سره دا ګیمونه ساتو، یو بل سره به ورولي او محبت ساتو او دا ګیمونه به انشاءالله تعالی جاري ساتو. موږ په خپله پلیران یو کله به چې ګیم وشو نو موږ به وایو چې مزازر ختمېدلی نو زه د ثوابۍ ټیم ته دا ورکوم مندن ټیم ډېر ښه ګیم وکړو. څنګه چې زموږ د ثوابۍ د مشر خبره وکړه نو دا یوازې د کبډي ګیم نه دی، په دې کې یو بل سره دوستۍ قایم کړی. د ثوابۍ ډېر نر خلک دی، دوستان خلک دی، مینهناک خلک دی، په دوستۍ پوهېږي. ډېره مهرباني. ما چې ورته وایي په باران کې به ته څه راکې لاس یې رانه تو کوي ځای دې ما نور ته څه غواړې.